د مور پکې مړه وه د خور پکې مړه وه د کور بندیان پکې زخمیان وو بیا د هغې ریاکشن په بدل کې د پرون داسې کار کړی دی چې د حمید خان چې د تره دی هغې پسې بانه روان کړی دی بوتلې دی د پټون منځ ته هلته یې قتل کړی دی مور لاړه خور لاړه ماشوم معذوره هغه نورم هغه شو زخمی شو بل ماشوم او په هغه کې دوه ښځې او مړې شوې او دوه کسان پکې زخمیان دي که هلکان دي نو هغه هم مونږ اولې نامعلوم کسانو خلاف کړی و بیا وروستو د پنجاب کسان دي په هغه باندې پراپر داویداري وکړه جی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو نواز منګل یم او تاسو زموږ دغه د خپرونې یې د جرایمو چې په هغې کې موږ د دغه اولس دپاره د دغه خلکو دپاره دغه یو پیغام ورکوو چې یاره د جرایمو نه څنګه تاسو ډډه وکړئ د دغه جرمونو نه ځان وساتئ ځکه چې جرم نفرت دی د جرم له کبله زموږ ډیر عزتونه چې کم دی پامال شي نو دا مهال په مردان کې موجود یم او دغه تانه جبر ده او کیس د کاټلنګ دی دغه د ملزم احسان دی په دغه باندې یو 302 324 او یو چې کوم دی انکاونټر په دغه باندې دغه د اف آی آر دی څه وقوعه داسې ده چې په مردان کاټلنګ کې په یو کور کې د نامعلومه وسلوالو له کبله چې په هغې کې یو مور وفات شوه یو لور وفات شوه او دې سره چې کوم دی یو معذور یو دوه نور هلکان چې کوم دی دې سره زخمیان شو بیا د دې سره یو بله وقوعه وشوه چې کوم دغه د ملزم اوس احسان دی دا د دې نه مخکې مظلوم د لپاره موږ خپرونه وکړه چې یاره دې سره جرم شوی دی دغه ملزم احسان پرون څه کړي دي د ده له کبله یو 302 شوي ده 2324 شوي دي او د پولیس مطابق یو انکاونټر شوی دی نو نور تفصیل اخلو د انویسټیګیشن افیسر بشیر خان صاحب نه چېرې دا وقوعه څه وه د دې مخکې ویل چې یاره ما سره دا ظلم شوی دی دو چې کوم دی دا داویداري غلطه وکړه څه داسې دا وجه راله چې دی چې کوم دی دا بله ورځ په خپله دغه شان ایکشن اخیستی دی او دې له کبله 302 شوه 324 شو یو جهان مننه بشیر خان صاحب چې تاسو موږ له وخت راکړو په دغه کیس کې دغه دا سټوري چې کومه ده دا داسې کریټیکل سټوري ده او دا بیانول هم په تفصیل کې بیان کې چې دا کتونکو دا ذهن کلیر شي چې دا وقوعه وسه نحمده علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نواز منګل صاحب موږ ستاسو ډېر مشکور یو چې تاسو د پېښور نه رالی ټیم مو ایسته زموږ تاڼې ته رالی د ده نوم احسان دی دا د کاټلنګ تاڼې وقوعه ده د نن 8 میاشتې مخکې د ده تره خالد مړو په جومات کې پې فایرنګ وشو او هغه چاویشتو د هغې داویداري دی په هېڅ چا باندې ونه کړه خو د هغې شک په دې باندې د هغې نه بعد د هغې پریک چې کوم دی راغلی دي او د دې په ټول کور باندې فایرنګ کړی دی په هغې کې دیم زخمي و د ده مور پکې مړه وه د ده خور پکې مړه وه د ده کور بندیان پکې زخمیان و بیا د هغې ریاکشن په بدل کې د پرون داسې کار کړی دی چې د حمید خان چې د ده تره دی هغې پسې بانه روان کړی دی بوتلې دی د پټون منځ ته هلته یې قتل کړی دی د هغې نه بعد دی بیا راغلی دی دوباره او د بل د تره زوی دی شهزاد نامې ده هغې پسې بانه روان کړی د لونخوړ علاقې ته یې بوتلی دی او هلته یې په هغه د فایرنګ کولو کوشش کړی دی خو هغه بچ شوی دی اټمپ یې کړی دی بچ شوی دی بیا د هغه ځای نه چې دی راغلی دی نو د شهزاد دی په کور باندې د بیا فایر کړی دی په هغې کې د شهزاد مور زخمي ده د خالد ښځه چې کومه ده بیا د هغې نه پس پولیس راغلی دی موقع ته د پولیس سره د ده پنګه راغلی دا انکاونټر شوی دی په هغې کې دی ګرفتار شو د ده نه یو کلاشنکوف یو تماچا دا برآمد شو ټیک شو جی نو نور تفصیل به دې تاسو ته ووایي خو د دې زما په خیال چې د دې د عناد او څه د ښځو په جنګ جګړو د ماشومانو په جنګ جګړو د پاټو په جنډو لګولو نه لګولو په دې باندې راغلي دي نو ستاسو مخې ته ولاړ دی تاسو ته به دې نور تفصیل وایي یعنې دا وقوعه څه د خالد نه شروع شوه د خالد فوتګي وشوه د خالد د بچو څه شک و د دې په مور باندې په مور باندې شک و جي خو د خالد کیس انټر ایستلی دی خالد کیس انټر ایستلی دی په هغې کې په دې باندې داویداري نه وه بیا چې د دې په کور باندې کومه هله ګله وشوله نو د هغې داویداري دې نه ده کړې دې د هغې داویداري په پنجاب کې څه په رشته دار وکړه خو هغه داویداري غلطه وه
ځکه چې د هغې ریاکشن پرون د پخپله وکړو چې کوم ریاکشن د پرون وکړو دا هم د دغې نتیجه وه. نور تفصیل به دي تاسو ته بیان کړي. دی چې پرون کم د کول او فیل کړی دی 302 324 پکې انکاونټر هم راغلی دی دا څه وایي دی چې کم د حمید قتل کړی دی دا د دې په دې کور باندې راغلی و هغه ملزم دا د د خولې بیان دی چې حمید زما په کور باندې بره کوټې ته راختلی دی څه نور څه وسلوال مو سره بل رشته دار او هغې په دې باندې فایرنګ کړي دي په دغه وخت کې د شپې په خپل صحن کې ودو او دې پکې زخمي و. نو بقول د ده دی وایي چې زه زخمي وم. زه د فایرنګ دوران کې چې زخمي شوم په شا ولګېدم زه کمرې ته لاړم په کمره کې زه پټ شوم ما د دې ټولې خبرې واورېدې دي دوباره راوچت شو او دوباره دي دا ووایي چې بهی ټول مړه دي دې وخت کې اوس ټول مړه دي ځای چې زوتې نو ما پکې حمید وپېژندو او څه نور کسان دی یادوي چې هغه پکې ما وپېژندل خو ده دعویداري د دې وجې نه ده کړې دی په خپل انټاروګیشن کې موږ ته دا وایي چې زه یارېدم د دې نه ځکه چې د ده نور دوه واړه وروڼه دي یو مذوب دی معذوره دی بل هم ماشوم دی او دی مشر ورور دی داسې 18-19 سال عمر به 20 سال سمثینګ نو دی یارېده د اوسه پورې دعویداري نه کوله د هغې. دا ملزم احسان دی که نه احسان دا راته ووایه څه وجه جوړه شوه چې پرون تا داسې کول وکړو فیل وکړو چې هغې کې تا حمید قتل کو په 302 کې شهزاد دی 324 کو بیا دی بله 324 د خالد دی چې کم دی کور ته ورغلی کور والا په هغې کې هغه د ډزو له کبله زخمي شوه بیا د پولیس انکاونټر رالو دا راته ډومبې ووایي چې څه وجه جوړه شوه چې پرون د 302 وکړه دا لږ تفصیل کې ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې لږې تیزې کوه. دا جی داسې چلو چې بل ورځ د دې نه مخکې زمونږ په کور باندې کسان راختي وو خو په ټیم کې ما غږ نه کوو چې یاره به یې نامعلومه کې دي ځکه چې د خپل یارې د وجې ځکه چې شاته څه سپورټ نه و زما نه ماماګان ټول دا خپل خپلوان دا وروسته و زما معذور ورور و د هغه صفایي د هغه چې کوم دی ډېره مجبوري وه او د هغې د وجې چې کوم دی ما غږ نه کوو نور دا هر څه ما په خپله لیدلي وو دا کسان ما لیدلي وو او دا چې کوم دی حکومت ته هم دا پته وه چې او دا دوی کړي دي. څوک ستاسو په کور رالو تا سره د دې څه ثبوت دی چې ستاسو په کور دا امید خان دی خالد زوی شهباز او شهزاد او یو دی سره باریا بل کس هم دی په دې کې او جی دا کسان دي د خالد زامن لیونی پورې دا ټول په دې کې ملوث وو خو ما غږ نه کوو دوی ډیرو زه یوازې وم او دی داسې ظلم وکړو بیا حکومت چې کوم دی حکومت زما شاته څه سپورټ نه و په ټیم کې او نور حکومت هم خپل کوشش کړی چې یاره به ستا مجرمان دغه دي د هغې د وجې چې کوم دی بیا ما ته پولیس ووایي چې ستاسو کور کې داسې غټه څه مسله ده نو ما ورته وایي چې زموږ ترور ده پنجاب کې هغې سره زموږ دغسې مسله ده چې غلطه دعویداري دې وکړه. دعویداري غلطه نه خو ما ورته وایي چې به تاسو هغه راولې او اریسټ کې کو پکې څه نه و ما ته به قرآن وخوري زه به یې ماپ کم ځي به خو ما له به صحیح مجرم چې کوم دی رانیسې او ما ته به انصاف راکوئ. نو بیا د حمید دی دا قتل دا وقوه څنګه راله دا وقوه مخې ته راله او بس زه ګرفتار شوم. نو ته خو چې هلته وې پنجاب کې یو طرف ته وې چې په پنجاب دی نه انویسټیګیشن انټاروګیشن وکړه بل طرف ته تا د حمید دی قتل کو هغه ما هغه ته ویلي دي خو هغه ما وی چې ما ته به قرآن قسم هغې سره زموږ د خور سامان او څه مهر څه پیسې میسي دي ما وی چې ما له دغه خپلې پیسې راکړي چې زه پې خپلو وروڼو له علاج وکړم ما سره نه مالی مرسته دی کې چا کړې ده او نه صحیح ده یو قسم سپورټ نه و نو ما وی چې زه د هغې نه خپلې پیسې واخلم او زه پې د ماشومانو وروڼو له علاج وکړم او ځان له پې علاج وکړم. نو تا خو چې اوس کم دی ډز وکړو ستا مور الریډي مړه ده پلار دی مړ دی کور کې ټول هغه همدغه شان د کم معذور دی هم همداسې په بد حال پرېغوستي دي هغه په بد حال باندې دي بس هغې ماشوم ورور دی هغه خو څوک بیخي په دغه باندې نه پوهېږي هغه خو یتیمخانې ته بس تومه او هغه بل چې کوم دی هغه هم دغسې دی بس علاج یې دغه دی او هېڅ قسمه دغې څوک نشته بغیر د الله نه. نو ولې تا دعویداري صحیح ولې نه کولی چېرې دا کسان ګیر شي قانون نشته پولیس نشته چې سزا او جزا دا خو د پولیس د عدالت کار دی که نه
قانون شته خو قانون سړي له شاته کم سپورټ نه ورکوي په ټیم باندې یعنی ما به داویداري کړې مو په دې صحیح کسانو باندې هو ما ته به نقصان رسېدو دا ته بهتره ګڼې چې تا د خپله بدله دا ته په خپله چې تا واغسته دا ته بهتره ګڼې او جی دا زه بهتره ګڼم او دا کسان دي دا به د ورځ په محشر په قیامت په ورځ به هم دی او په دې دنیا هم دی صحیح او جی دا وکوسه داسې جوړه شوه د خالد فوتګي وشوه د هغې د شک ستا په مور و او جی او دا زما په مور باندې شک و چې دا تا په چا باندې مړ کړی دی خو خبره اصل کې داسې نه وه هغې خو اوس یې کم دی تا باندې 324 هم رالو 302 هم رالو دا خو لوی پروسس دی هغه غرونه به دې ممداسې یا د کورم در په در خورې په سر او جی بس دا د الله د طرفه ده او ما سره زیاتې کړی و دغسې حکومت ته هم ښه پته وه چې دا دوی کړی دی او ما ته هم ښه پته وه خو ظالمانو زیاتې کړی و ما سره ستاسو رشته کې دي څه خپل دا زما خپل ترونه دي او ترونو زامن مې دي او جی تاسو څو ترونه یې زما 2 ترونه دي او یو مې زما پلار سره 3 صحیح بشیر صاحب جی لکه دوی خپل جرم هم مني دې نه مخکې دا مظلوم و د ده مونږ انټرویو که چېرې دا سړی ډېر بېوسه بېکسه دی چې د سره دا کم صاحب حیثیت خلک یاره څه ناسم مرستیال شي د سره خو لکه د خپله دا قدم اوچت کو قانون یې پرې نغوستو څه به ویل غواړي په دې باندې اصل کې جی دته د رومبنې راځي له دا معلومات وو چې دا زما په کور باندې کم وسلوال راغلي دي نو دا زما خپل د تره زامن او د ترونه دي خو بقول د او کامن سنس هم دا مني چې یاره دی یو کس دی نو دی یارېده د یارې داویداري نه کوله او د چې کومه داویداري په پینډۍ کې یا په پنجاب کې په کوم رشته دارو کړې ده نو هغه سره د رشتې څه تنازع وه او هغه داویداري غلطه وه اوس چې دا د کم پرون کم ریاکشن کړی دی نو دا هم د هغې خبرې نعم البدل دی نو زه خو دا وایم چې پښتنو له نه دي په کار بلکې دا نوجوانان دي په معمولي خبرو چې دا د پارټۍ جنډې زه لګوم او مه لګوه او د پیپل پارټۍ او د نیشنل پارټۍ او یا د بلې پارټۍ نو ښه خبره نه ده بل زه د علاقې مشرانو ته دا خواست کوم چې اوس هم وخت شته د دې خاندان د بچاوي چې څونه تباهي وشوه خو وشوه اوس هم ټیم شته چې دې کې څوک روچت شي او د دې خپلو کې راضینامه وکړي ځکه چې دا دي خپل د تره زامن دي خپل لکه ترونه دي د ده پلار هم مړ دی په دشمنۍ کې صابر نامې وه بیا د هغه بدل خالد اغشتی و خالد هم مړ شو په جومات کې ټیک شو حمید د په خپله قتل کو ترونه خو د دې ختم شو یو یې نیکه جام دی او دی 2 رونه دي 2 د ده واړه رونه دي او په هغې کې دغه 2-3 کسان پاتې دي نو زه دا خواست کوم د علاقې مشرانو ته چې راپاسي او اوس په دې کې راضینامه وکړي خیر دی موږ پولیس به هم ورسره په دې کې کردار ادا کړو لکه د مسلې دا حل نه دی چې خالد مړ شو د خالد نه پس د ده په کور باندې هله ګوله راله 2-3 مړي د ده نه وشو 2-3 زخمیان د ده نه وشو اوس یو ده مړ کړو 2 زخمیان ده بیا وکړو هغې به بیا د دې ریاکشن کوي د نه به بدللی دی به بیا د هغې نه بدللی اخر دا کیسه به جوړېږي کم ځای ته د دې نه به جوړېږي څه نو زه دا وایم چې که دې کې راضینامه وشي د کلي مشران دې کې راپاسي د دغه علاقې او دې له راضینامه وکړي نو ډېره به ښه وي ستا عمر څونه دی زما 17-18 سال عمر دی 17-18 سال د دې نه بعد خو بیا جیلي د جیل که پس منظر باندې لږې شان خبرې وکړي ینګ دی کول دی لکه دا خو خلک دي نه پوهېږي که د جیل حوالې سره لږ مختصر شانتې یو څو د جیل ماحول خو جي په یو کله باندې کوی نو جیل د سړي لکه اسلام کوي اصلاح په دې وجه کوي چې دی لړ شي نو هلته مونځ او دس کوي او خپل سبق وایي قرآن مجید خلاص کړي خپل پردي ورته معلوم شي چې ماله څوک راځي څوک نه راځي خو بلې غاړې ته د هغې روح دا دی چې جیل کې ډېر غټ ګروپونه وي کار لیفټران وي کار ریسیوران وي اغواکار وي قاتلان وي د هغې سره بیا دی یو ځای شي کچه ذهنونه دي او دی د هغې په ګروپ کې یو ځای شي چې بیا روزي نو د دې نه غټ جرمونه کوي نو
ډېره مننه. بس دغه په دغه دې وړه په دغه واقعي باندې شک په بنیاد باندې ستاسو دغه دا ټوله دا مسله جوړه شوه؟ او جی د شک په بنیاد باندې زما ټول کور ووجل شو. مور لاړه؟ او ووایه که نه مور لاړه، خور لاړه، ماشوم معذوره هغه نورم هغه شو زخمی شو، بل ماشوم هغه هم زخمی شو، کټ ته پرېوتو، زه خپله باندې هم زخمی یم. ووایه دا یو شک څونه تباهي جوړوي، څونه کورونه ورانوي. یو شک ستا مور هغې کې لاړه، خور لاړه، دا دی بس داسې وایي چې ستا خاندان لاړو، ته چې جیل ته شو ستا دا معذور ورونو به کېږي سا. بالکل جی تباه شو. صحیح ده. او جی بس جی عزتمندو، د خالد نه دغه دا کیسه شروع شوه، خالد فوتګي وشوه او د هغې د شکو چیرې د دې ملزم په مور باندې شکو چیرې دا دی وجلی دی. هغې کې بیا د ده په مطابق چیرې حمید دی زموږ په کور رالو د ده په کول چې هغې کې زما مور وفات شوه، هغې کې زما خور وفات شوه، دې سره زما معذوره رور بل رور زه په خپله هم په دې کې زخمی شوم. د دې نه بعد څه چلو شو جي، دا ول مظلوم اوس ملزم دی، دا لاړو دې سره چې کم دی حمید د دې بل تره کم چې دا وایي دا زما په کور راغلی، دا چې کم دی دې په سبانه باندې روان کړی دی، هغه چې هر سبانه ده خو ځان سره روان کړی دی، سحر ټایم هغه چې کم دی د په لاره کې وژلی دی. دا چې بیا کم دی تلی دی د خالد زوی شهزاد، هغې هم ځان سره روان کړی دی، چې د هغې چې ځان سره روان کړی دی هلته هم د دې د خپلو کې تکرار شوی دی، 324 شوی دی. بیا دا تلی دی د خالد د کور ته، د خالد کور والا باندې برنه چت نه فایرنګ کړی دی چې هغې کې د خالد کور والا هم زخمی شوي ده. بیا دې کې پولیس راغلی دی، هلته هم ستوتو میمې انکاونټر شوی دی. هسې دا خو ملزم دی، صحیح ده، د ده نه خو ډز وشو، خو د ده سره هم ظلم شوی و که نه. لکه هغه خلکو شک وکړو، په هغه شک کې د ده مور لاړه، خور لاړه، کور وران شو، خو چې کور کې مور نه وي نو ته په کور څه کې؟ لکه اوس دا یو ځای دی که نه چې دلته د کور مشر نه وي نو په کشرانو څه کې؟ چې اوس که د ده په کور کې مشر وی نو ښه به وی، د دې به دا خبره ختمه شوې وه. په علاقه کې مشران وی، که چېرته په دې ځای کې مشران وي او د دې دا جرګه شوي وي، ولې به داسې راتلو؟ لکه چې د خالد یو فوتګي وشو، هغه خصوصي مړ شو که نه، هغې د شک په بنیاد باندې رالو، د دې په کور باندې د ده په مطابق حمیدو رالو، د دې مور مړه شوه، خور لاړه، ملزم چې کم دی دا هم بیا ملزم شو. دا ولې به ملزم کېدو؟ خو د ده سره هم ظلم شوی و. نو ګرانو عزتمندو، ځان لا ستاسو پښتنو لاس ځان لا پیغمبر نه راځي، تاسو له به جدا نه راځي. ګورئ د دې پښتنو څونه ښکلي روایات دي، که تاسو ورسره کښېنئ که نه په دنیا کې خلک یادېږي، یاره په دنیا کې وي پښتانه دي، حقیقت کې پښتانه دي، خو که په پښتنو کې کم جهل دی هغه هم تاسو که وګورئ که نه نو 15,000 کاله تاریخ را ژوندی کوي. اوس د دې وقوعې ته وګورئ، سړي زړه درد وکړي دا خو ملزم دی، خو ته د دې د کور حالات وګورئ، د یو ټیمې وي د یو ټیمې نه وي، د دې هغه معذوره رونه. دې دپاره موږ یو ویډیو وکړه، د ایس پي انویسټیګیشن ثناء الله صاحب د دې سرکل ایس پي دی، اوس ایس ایس پي شو او په انویسټیګیشن کې تعینات دی. هغه موږ ویل چې د دې لپاره یو خپرونه ریکارډ کوي، دا خلک ډېر غریبانان دي، دې سره څوک مرستیال شي. او دغه دا کیس ایس ایس پي ثناء الله چې په انویسټیګیشن کې تعینات دی، هغې هم په هر انګل باندې دغه ټریس کولو چېرې د دې دا اصلي ملزمان ریس شي، ځکه چې دې له سزا میلاو شي. خو ده داویداري غلط وکړه، ده ویل چې هلته پنجاب کې دي، د دا سوچ و چې بس مړه وي قانون او پولیس عدالت سزا نه ورکوي، راشه خپله بدله په خپله واخله. نو خپله بدله خو ده په خپله واخیسته، ظلم دم وکړو، ځکه چې د یو انسان قتل خو ټول انسانیت قتل دی که نه. لکه یو کس دی قتل کو، په غلطه دی قتل کو، په سمه دی قتل کو، خو ټول انسانیت قتل دی. عزتمندو، د دغه خپرونې غرض مقصد صرف او صرف دا دی چې تاسو ته د اویرنس دغه یو پیغام درکو. مطلب مقصد دا نه دی چې د عزت نفس مجروح شي، صحیح ده، صرف او صرف دغه مقصد دی چې په معاشرې کې کم دا بېګاړ دی دا څنګه ختم شي. موږ به د خپل وسه دغه کوشش کوو چې زموږ نه څونه هم کېږي په دغه ډیجیټل میډیا د لارې، الکترونیک میډیا د لارې تاسو ته یو پیغام درکو چې د ډز نه ډډه وکړئ، د ډز نه ځان وساتئ، ځکه چې په دې باندې موږ څونه که بعد کې بیا موږ په دې باندې غندنه کوو، چېرې غندنه کوو دا کار وشو، بد وشو، نو
چې بعد کې پې موږ پیمانتیا هغه کوو ظاهرو نو اوس نښه ده چې توبه کوو یعنې مړه دنیا ده دا دنیا ده څه جنت خو نه دی چې سړی هر خواهش او هر ارمان پوره شي نو دغه وه زموږ نننۍ دغه خپرونه امید لرو چې کتونکي به دې سره چې کم دی د دې دا ذهن به د دغه وقوعي حوالې سره کلیر شوي بسم الله الرحمن الرحیم مهرباني دا کاکلنګ کې د مړو یو سلسله روانه ده مخکې اول ځل عامد نامې یو کس و هغه په جومات کې چا وویسته نامعلوم کسانو نو داویداري نه وه په شوې مونږ په هغه تفتیش کې روان وو چې دې دوران کې په یو کور باندې حمله وشوه او په هغه کې 2 ښځې او مړې شوې او 2 کسان پکې زخمیان دي که هلکان دي نو هغه هم مونږ اولې نامعلوم کسانو خلاف کړی و بیا وروسته د پنجاب کسان دي په هغه باندې پراپر داویداري وکړه نو هغه مونږ نیولو کې شروع چې د پنجاب کسانو ونیسلو په دې دوران کې د احسان شاه دی چې د کوم ښځې 2 مړي دی یوه خور وه یوه مور وه نو دی مونږ ته نه دی ویلي چې یاره ما په چا باندې شک دی نو د زړه کې دا کیسه وه چې یاره د ما چې کوم مور مړه شوې ده او خور مې مړه شوې دي دا چې دي د تر زمن چې دي که نه دا دی ویشتي دي نو په دې دوره کې دی لاړو او یو کس یې وویشته ترې و او بیا هغه نه راغی بیا کور ته یو بل کس یې په موټرسایکل باندې بوته هغه مړولو کوشش کوو هغه ورنه خلاص شو بیا کور ته ورته راغلی یوه ښځه زخمي کړې ده پکې نو دا یو سلسله جاري دی په اسلې تفتیش پکې جاري دی اوس خو پراپر داویداریانې وشوې چې کوم اوله جومات کې کس مړ شوی هغه هم 164 وسه چې کوم ښځې مړې شوې وې نو هغه هم دعوا وشوه پراپر داویداري وشوه چې د کوم د اوس وشو دغه یو سړی پکې مړ شو یو ښځه زخمي دی پکې دی خو پراپر داویداري چې د احسان شاه چې دی مخکې تا سره ملاو شوی دی په دې باندې پراپر داویداري وکړه دې باندې کړې ده